وای په حریم شاه باندې د الله جل شانه له طرفه عذاب نازل شو او د هغې خوله کږه شوه او پالج ووهله. په دې خبره کې څومره حقیقت دی ځکه چې ډېرو ملګرو ما ته هم په وټساپ باندې راولېږو چې نوید بھائی دا حقیقت زموږ سره شریک کا. نو ټوټل حقیقت در سره شریک کومه، خو اوله کې عاجزانه ریکویسټ کوم انشاءالله العزیز چې په هر ویډیو کې به موږ د عافیه صدیقي خور دپاره د دعا اپیل کوو. ځکه ملګرو چې دعا څه ټایم قبلیږي او د چا قبلیږي د دې هیڅ پته نه لګي. نو کوشش وکړئ که چېرې کمنټس کوئ او که نه ویډیو شیر کوئ او که نه، خو د زړه نه د عافیه صدیقي خور دپاره د دعا اپیل کوم چې دعا ورته لازمي وکړئ. الله جل شانه دې د عافیه صدیقي خور په خپلو قدرتونو باندې مدد وکړي ځکه چې حکمران پې غلي دي. اوس راځو ملګرو چې کوم حقیقت دی هغه در سره شریک کومه. اول خدا د ځان سره نوٹ کړئ چې په حریم شاه باندې هر ټیم د الله جل شانه نالت وریږي او د هغه عذاب پې وریږي. ولې پې نالت وریږي او د هغه عذاب پې وریږي؟ ځکه ملګرو چې الله جل شانه د پردې دپاره خصوصي آیاتونه رالیږلي دي. چیرې زنانه دې په پرده کې ژوند تیری، نو دا چې کومه طریقې سره زندگی تیری، نو دا د الله جل شانه د هغه په عذاب کې هر ټیم مبتلا ده. دې باندې هر ټیم نالت وریږي ځکه چې دې د الله جل شانه چې کوم فرمان دی، کوم الفاظ دي هغه رالیږلي په قرآن مجید کې یا د زنانې د پردې دپاره کومې خبرې راغلي، نو دې مکمل د هغې مخالفت کړی دی. تاسو کتلی دي ملګرو چې د دې کومې ویډیوګانې وي یا د دې کوم تصویران دي، نور خو تاسو ته پته ده ملګرو چې دې څنګه طریقې سره ژوند تیر کو. خو وجه څه ده چې دا په دې وخت کې د ځوانۍ په نشه کې د دې ته پته نشته چیرې زه په کوم طرف باندې روان یم. خو چې کله د ځوانۍ دغه نشه کوزه شي، نو دې ته به بیا پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. اوس راځو د تصویر حقیقت طرف ته ملګرو. نو اول خو په دې کې دا حقیقت دی چې دا تصویر ډېر زیات زوړ دی. په 2022 27 فروری باندې په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې وه. دا په ژمي کې دا تصویر راغلی ملګرو غالبا چې حریم شاه د دې خولې یا څه سرجري کړې ده یا چې هر څه کړي یا پې دانه راختلې وه. خو دا د هغه ټیم تصویر دی چې په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل شوی او د دې د وجې حریم شاه ډېر وخت په ماسک کې ګرځېده یا به هغه سوشل میډیا ته نه را مخامخ کېده. خو په هغه ټیم کې هم په ویډیو کې ما ویلي و که چېرې دې دا سوچ وکړو چې د الله جل شانه له طرفه دا چې کوم عذاب دی یا چې کوم په ما باندې بیماري راځي، نو دې هېڅ پته نه لګي. راشه توبه طایب شه. نو زه هم هغه ټیم سره چې دې توبه ایستې وې چې زما دا مخ هم الله جل شانه بدلولی شي. څنګه چې اوس زه کیمرې ته نشم مخامخ کېدی، دنیا ته نشم مخامخ کېدی، زما د مخ چې کوم حالات دي هغه بدل دي. نو که چېرې الله جل شانه وغواړي نو زما دا مخ په یو سیکنډ کې بدلولی شي. نو ډېرو ملګرو وی چې نوید بھائی ویډیو کې وکړه، نو دا چې کوم تصویر دا ډېر زیات زوړ دی. خو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په دې باندې د الله جل شانه له طرفه هر ټیم عذاب وریږي، هر ټیم پې نالت وریږي ځکه چې دې مکمل مخالفت کړی دی د دین او د اسلام چې کومې خبرې دي، نو هغه دا د سره په ځان کې راولي نه. د زنانه دپاره و یا کور دی او یا ګور دی. بیا د یوې زنانه سره به څومره کسان دي چې هغه به جهنم ته ځي. په هغې کې پلار هم شامل دی، ورور هم شامل دی، خاوند هم شامل دی. د دغه کردار د وجې چې زنانه کومه کردار کوي او غلط کردار وي، نو د دې د وجې به دغه کسان چې کوم دي دا به د دې سره جهنم ته ځي. نو الله جل شانه دې ورته لاول د نیکې هدایت وکړي ځکه د اسلام نوم یې مو شرمو، د پښتنو نوم یې مو شرمو او د پاکستان نوم یې مو شرمو. په انټرنیشنل سطح دا کتلی کېږي، د دې کردار کتلی کېږي، نو د مسلمانانو نوم ډېر په عجیبه طریقه باندې د داسې قسم زنانو د لاسه روان دی. نو د دې تصویر هم دغه حقیقت و چې دا تصویر زوړ دی. د دې تصویر حوالې سره او د حریم شاه حوالې سره تاسو وایي په کمنټس کې زموږ سره لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله جل شانه هم خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامه.